حضرت شیخ میاں محمد عمر بابا جی للبنین والبنات کوهاټیان نمبر 2 چمکنی شریف کی د دستار بندی او چادر پوشی یو پر روح محفل منعقد شو. د دې محفل مشر ملمانه خطیب اهل سنت جناب اشرف علی جان د شیرپو او مناظر اسلام جناب ایاز علی شاه باچاو. په دې پر روح محفل کې د سوکنو ګڼ شمېر کسانو شرکت وکړو. د مدرسې محتمم مفتی رفیع الله صاحب راغلو مېلمنو ته په خیر راغی ووی. علماو په خپل بیانونو کې د قرآن په اهمیت او په شان نزول باندې رڼا واچوله او په دې خبرې زور وکړو چې د قرآن په زده کې د دواړو جهانونو کامیابی ده. دا پروګرام خو زموږ د محترم مولانا رفیع الله صاحب دی په محبت او مینه د قرآن عظیم مبارک باندې دی دا پروګرام جوړ کړی دی. نور زموږ ښکلي درانه مېلمانه هم پکې راغلي دي. زموږ محترم قابل قدر ناصر اقبال صاحب دی د انجمن غلامان مصطفی دغه تنظیم دغه مرګرو په ډېر محبت باندې دا پروګرام جوړ کړی دی او د چینل د ملګریم پکې شرکت کو الله ټول لپاره اجرونه او ثوابونه ورکړي. نو دا د سربندي دا چې د قرآن عظیم مبارک سره د خلکو محبت نورم سیوا شي او ډېرو خلکو قرآن مجیدونه د دنیا او د آخرت د عظیم ګټې سبب دی دا که خیر ان شاء الله. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لكل شيء شرفا يتباهون به وان بها امتي وشرفها القرآن. د هر یو سیز د پاره څه شرفي څه د فخر یو سیز وي چې هغه قوم او څه خلک ور باندې شرف لري فخر پې کوي. او زما د امت د فخر سیز چې دی او شرف چې دی نو هغه قرآن کریم دی. باید سړی قرآن کریم باندې خوشحالي وکړي. نو دا د الله د کتاب د ناظرې او د ترجمې د تفسیر د ختم موقع ده او د الله کتاب باندې خوشحالي کېږي. حدیث باندې عمل دی او چې موږ د الله کتاب باندې خوشحالي ونکړو راغونډ شو نو بل کم سیز دی چې هغې باندې موږ خوشحالي وکړو راغونډ شو. بل دا داسې موقع ده چې دې موقع باندې د حدیث د نص مطابق دعاګانې قبلیږي. نو باید مسلمانان دې ته ډېر په محبت سره په اخلاص سره راجمع شي اخیری دعا کې هم شریک شي او قرآن کریم باندې خوشحالي هم وکړي. دا نننی پروګرام خو دې دپاره و چې ماشاءالله زموږ دې مدرسه کې دا یو کال چې څومره خدمت وشو نو څه کال د هغې هغه ثمره دا وه چې ماشومانو ختمونه و. دې خوا هلکانو طرف ته طالبانو ډېر ختمونه وشو د قرآن عظیم الشان د ناظرې او د ترجمې او دې سره سره د زنانو هم ختمونه وشو. زموږ غټ خوش قسمتي ده چې الله دا رحمت او دا دغه زموږ دې محلې ته راوړی دی او ډېر یو بابرکته محفل دی. الله دې هر ټایم زموږ د عملت په داسې محفلونو باندې آباد ساتي او مولوي صاحب له مفتي صاحب له دې الله نور هم اجر ورکړي او موږ ټول له پکار دی چې یاره په داسې محفلونو کې شرکت وکړو او د خپلو ماشومانو حوصله افزایي وکړو. بس دا خو ماشاءالله د دین خبره ده او د دین زما په خیال کې سوچت کار بل نشته. الله پاک دې موږ له دې ټول کلي د ټول دین سره تعلق وساتي او دین سره الله پاک مینه پیدا کړي او دا خو زموږ د نجات لاره ده بس بله لاره نشته. په دغه موقع باندې د کامیاب شوي طلباو دستربندي وشوه. د دې په روح محفل په اختتام باندې د ملک او قوم د سلامتۍ دپاره خصوصي دعاګانې وشوې. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.